زمونږ د دې رور خادي ده او پای کې د دین ماحول جوړ شو، دین پکې بیان شو، شریعت پکې بیان شو، د دلته د دې واده آغاز وشو په دین سره. اے محترم مسلمانانو، دا برا سره کلکه واده کوي چې مونږ به په خپل خادو کې ډول ډګ وربل پالنګونه دا کارونه پکې نه کوو. چا سره کلکه واده ده ورګه زه ګورم بعد پکې لاس نشي چتولی. اوس هم پکې خپل خادو کې به الله نه خپکو. چا سره واده ده الله به خپکو دا کم چې واده نه کوي کنه. لکه دې مطلب چې الله به خپکو نو ته به د خوشحالۍ ورځ ومومې. جی بعضو لاس نه اوچت کړي دا ګوره ډېر د تاوان خبره ده. دا چا چې لاس اوچت که دا نه دا چا چې نه اوچت کړي محترمو اغیم دا واده وکړي چې په خپلو خادو کې به الله نه خفه کوو. چا سره واده ده؟ جی دا د الله سره د رب سره واده ده. ښه یریږې را یریږې ما قسم دې که چا د لسم وي بس یریږې را یریږې ما نو خپل خادې به د شریعت برابر کو. ته خو بیا خوشحالۍ ګوره کنه او کنه چې ته وې نه یاره راته ګرانه ده نو بیا د واده په عمر از پاتمه رس تماشه کوه چې څنګه دې د خوا چې څنګه دې د بیبي او دنګوره کبډي میچ شروع دی او کنه بیا مزه کوه بیا انجای کوه بیا ورته موبایل نیسه اورې کنه ریکارډینګ دا نه کومه. الله اکبر. ته د الله په دین باندې غیرت نه کې نو اے محترم مسلمانانو د دغه بې حیایو نقصانات ډېر زیات دي. نو چې مونږ خپلو خادو کې شریعت ته رواج ورکو او مونږ له شریعت دا نه وایي چې تاسو پکې ولیمه مه کوئ او واده کې ولیمه سنت طریقه ده بلکې بعضې خو ته واجب هم ویلې ده. ګورې ولیمه بعضې خلک موږ واده په شریعت کې کوو یعنی خرچه و پکې نه کوو. نه محترم د شریعت واده دا دی پای کې دا ګډاګانې پای کې دا ډګونه د دې څیزونو نه هغه ځان وساتئ. اے محترم مسلمان زما خوړه غواړي چې ډېرې خبرې وکړم خو نن زمونږ د مدرسې خپله اجتماع وه او سار د 4 بجو نه چې شروع شوي وو که نه دا جمال اپې صاحب دوی چې راغله نو اوس هم لا میلمانه څه وو او دوی د مولي صاحب خامخا به راځئ نو ډېر په زور سره مې دا څه خبرې وکړي. الله دې مونږ او تاسو له د عمل کولو توفیق را نصیب کړي او الله دې د ملګرو ته دا خادي د ډېرو زیاتو خوشحالو کړي او الله رب العزت دې د هر قسمه خفګانونو پریشانونو محفوظ وساتي. وآخر دعوانا الحمدلله.